بسم الله الرحمن الرحیم. دا دویم فن راوړوي ها. الفن الثانی علم البیان. معلوم دی کو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا استما دا ویلی و چې علم بلاغت دا درې فنون دي. علم بلاغت درې فنون دي: فن اول، فن ثانی او فن ثالث. فنون ثلاثه وتوي ښا. نو دا کدا تلخیص ته او کاغه مختصر المعانی ده، خو په دې دواړو کې د دغه دریو فنونو بحث دی. فنون ثلاثه بیا مې دا ویلیو چې فن اول دا هغې نوم دی علم المعانی، او د فن ثانی نوم دی علم البیان. الفن الثانی علم البیان. او د فن ثالث نوم دی علم البدیع. نماوی چې علم بلاغت فنون ثلاثه دی. فن اول علم المعانی ده، او فن ثانی علم البیان، او فن ثالث علم البدیع. نو وست دومره په خبره پوه شوي چې دلته کې دی وی الفن الثانی علم البیان، نو دغه نه مخکې فن اول تیر شو. دغه ځیږي پورې د فن اول بحث دی. بس علم المعانی چې ده کنه هغه د دې ځای پورې ده. دا په مختصر کې به مونږ دغه ځیږي تر رسوخه. مختصر فن اول چې دی هغه په دې ځای ختمي. او فن ثانی او فن ثالث دا گویا کې دغه ځیږي نه شروع شول ښه. الفن الثانی علم البیان. بیا یا ساتي یو بلاغت ته ذات د بلاغت، او بل توابع د بلاغت دی. یو ذات د شی بل توابع د شی. لکه دا ذات دی، دا ذات د توابع بیا پیژنې. دا ګیره دا دا ټوپۍ دا مطلب دا واسکټ دی، دا د توابع. نو یو ذات د شی او بل توابع د شی. نو یا ساتي چې دا بلاغت ذات چې دی کنه، ذات هغه جوړ دی د فن اول او د فن ثانی نه. لکه دا ذات د چانه جوړ دی؟ د غوښونه او د اډوکو نه او دغې نه کنه. انو ذات د بلاغت هغه چاته ویل کی؟ د فن اول او فن ثانی ته. د فن اول او د فن ثانی د مسلو ته ذات د بلاغت وي. او فن ثالث چې دی کنه، نو هغه ذات د بلاغت په ذات د بلاغت کې هغې لره څه دخله نشته. هغه توابع د بلاغت دي. هغه ټیک شو جی. توابع د بلاغت. ذات د بلاغت هغه فن اول او فن ثانی دی، او فن ثالث دا په ذات د توابع د بلاغت کې داخل نه، بلکې دا توابع د بلاغت دي. یا تدسم ویل شي چې په کلام کې حسن پکاري. نو حسن دو قسمه دی. حسن یو حسن ذاتی دی او بل حسن عارضی دی. زه بهر نه مثال درکم. لکه خزه ګل پرین وای چې ځان لواده کوم دی، نو دی بیا په خزه کې اول حسن ذاتی ګوري. څه ګوري؟ او یاره چې لکه څنګه ده کنه حسن ذاتی دا هغې خپل کم حسن چې دی هغه یادوم، هغې حسن ذاتی دی. او بیا چې کم دی نو لکه دی دویم نمبر کې ورسره حسن عارضي ته ګوري چې کپړې څنګه اچولي دي او دا صادرې څنګه په سر دی، لاندې خپو ته وګوري چې لکه پیزارې څنګه په خپو دي. دا کم حسن دی؟ حسن عارضي دی. دا حسن عارضي.
نو بیا چې کله هغه واده شي جو هغه حسن ذاتی خو یو سور زباد ښکار شي چې دا یو خپل رنگ دی او حسن عارضی چې دی کنه هغه بیا ورو ختم شي هغه کم چې کنه الی اخره صحیح شو بیا ختم شي هغه کم د سرخیانو مرخیانو رنگ شي کنه ختم شي نو دا حسن عارضی شو او دا کم چې پاتې شو دا حسن ذاتی شو دغه سرازی په کلام کې هم حسن پکار دی په کلام کې هم حسن پکار دی خو یو حسن ذاتی دی په کلام کې او بل حسن عارضی دی په کلام کې نو حسن ذاتی په کلام کې هغه په دی علم بیان او په علم معنی سره راځي علم بیان او په علم معنی سره د دې په دې مسلو سره په کلام کې حسن ذاتی راځي دا مورث ته حسن ذاتی دی دا مورث سمانا یعنی دا پیدا کوي حسن ذاتی لره په کلام کې کم مسائل د فن اول او د فن ثانی او د فن ثالث دا مسلې چې دي کنه دا مورث د حسن عارضی دی دا په کلام کې حسن عارضی پیدا کوي په کلام کې حسن عارضی نو دومره ترتیب چانه سستا یادی ها چې بای دا بلاغت دا د فنون ثلاثه دي او بیا مې د تووی چې دا بلاغت دا په کلام کې نو ما یو ذات د بلاغت یو بل توابع د بلاغت نو ذات د بلاغت د فن اول او فن ثانی ته وای او توابع د بلاغت او فن ثالث ته وای او داسې تعبیر می او کو چې په کلام کې حسن پکاري نو حسن یو حسن ذاتی دی او بل حسن عارضی دی انو حسن ذاتی د هغې د پاره مورث او پیدا کون کې څوک دی د فن اول او د فن ثانی دا مسائل دا مورث د حسن ذاتی دی په کلام کې او مسائل د فن ثالث دا مورث د حسن عارضی دی په کلام کې ختم شو پوه شئ الفن الثانی علم البیان دا الفن الثانی پدې کې دا الف لام چې ده کنه الف لام نو تاسو ویلي چې په الف لام کې یا اشاره چاته ماهیت او یا افراد وتا نو که ماهیت ته اشاره به دا افرادونه د الف لام جنسی و او که اشاره افراد وتا نو که غوندو افراد ته اشاره نو بیا و الف لام استغراقی وي او کچری غوندو افراد ته اشاره نه بعضو ته نو کدا بعضی معلومی بعضی خاص فرد ته کی اشاره نو دا الف لام عهد خارجی دی او کاغه کم خاص کس ته اشاره خاص شی ته اشاره خو هغه معلوم نوی نو دغه الف لام عهد ذهنی وي یاد شو نو په الف لام کې بیا اشاره ماهیت ته یا افراد وتا که ماهیت ته نو دغه الف لام جنسی وي که افراد ته نو بیا به خالی نه هغه افراد بیا ټول افراد مرادی یا بعضی که ټول افراد مراد او الف لام استغراقی او که بعضی افراد مرادون او کاغه فرد سو معلوم نو الف لام عهد خارجی او کچری معلوم نو نو الف لام عهد ذهنی وسته چې وی الفن پدې الفن کې د الف لام کم یو دی نو یا ساتي چې دا الف لام عهد خارجي دی پدې الف لام کې اشاره ده هغه فن ته چې د هغه ذکر مخکې په مقدمه کې شوی دی ٹھیک شو جی وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان دا تاسو له مقدمه کې د متن نازي ٹھیک شو جی نو په دې الف لام کې اشاره ده فن ته کم فن چې دغه فن ذکر شوی دی مخکې په مقدمه کې دا د مورث وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان ورسېده نو دا الف لام عهد خارجي شو الفن هغه خاص فن
چې دا غي مخکې ذکر شوی دی په مقدمه کې الف لام عهد خارجي شو. الفن الثاني دا الفن موصوف او الثاني صفت ته. موصوف سره د خپل صفت نه دا مبتدا او علم البيان دا څه شی دی؟ علم مضاف او البيان مضاف الیه. مضاف الیه دا خبر د پاره د مبتدا، مبتدا مع الخبر جمله اسمیه. دیتا جمله مو دیتا قضیه مو دیتا قضیه مو. دا کوم قضیه ده؟ قضیه یو شخصیه ده او بل تبعیه ده او یو محصوره ده او بل مهمله ده. یا خدای پاک وسې سرونیو ها چې وس پسکو نو دا غتا نه یادول ده. قضیه سو شخصیه محصوره او مهمله او تبعیه. نو مولوی صاحب اسانه کم دتا الف لام کا جنسی وو افراد مراد نو دا قضیه تبعیه صحیح. او کشر الف لام عهد خارجي نو دا قضیه شخصیه شي څه شي وشو. او الف لام استغراقی شي نو بیا دا قضیه محصور شي، قضیه محصور شي. نو دلته کې دا الفن الثاني کې کوم الف لام دی؟ الف لامي عهد خارجي نو دا قضیه بیا دا قضیه څه شو؟ شخصیه. تا شخصی ہوئی جو ٹک دی ہوئی قضیه شخصیه شو. مې دا ته وی چې الف لام عهد خارجي نو بیا قضیه شخصیه پشان د زید قائمون. الته کومه موضوع سره معلومه ده او دلته کوم دا فن معلوم دی، خاص فن مراد. دا قضیه شخصیه ده په قضایاو کې. یو خبره کوو هغه دا چې الفن الثاني مبتدا ده او علم البيان خبر ده. نو یو اعتراض پر راځي چې لکه خبر خو حملی په مبتدا باندې، خبر په مبتدا حملی، لکه زید قائم یا زید قاعد. دلته کې دا قاعد خبر دی او زیدون مبتدا ده او دا خبر په دې مبتدا باندې حمل. حمل څه ته وایي؟ چې د دواړو مصداق یو مفهوم جدای دی ته حمل. چې د دوو سيزونو مصداق یو وي او مفهومي جدا. مفهوم معنی ته وایي، معنی جدا وي او مصداق یو وي. لکه ګوره زیم چې یونس قاعدون، وز دا یونس مبتدا شو قاعدون خبر شو. د دې دواړو مصداق یو دی، یعنی دقه ذات چې دی دا یونس هم دی او دا سم دی، قاعدون هم دی، ناس هم دی. د دواړو مصداق دقه یو دی، قاعد هم دی او یونس هم دی. البته مفهوم جدا دی. یونس هغه حیوان ناطق مع التشخص ته وي او قاعد څه ته وي؟ ناس ته وي. ذات من له القعود هغه کس چې هغه ناس کله. نو معنی جدا ده. نو تغایر مفهومی پکې ده او اتحاد مصداقی پکې ده. مصداقا متحد دي دواړه او مفهوما چې کوم دي نو دواړه مغایر دي کنه. تا حملو پیجندو خانه وزدلته کې وس په زید جدارون کې دا حمل ټیک دی نه. حمل کې به دي دواړو خبرو ته ګور. ته چې وې زید دیوال دی نو دلته کې خو تغایر مفهومی شته خو ول اتحاد مصداقی شته نشته. ول زید خدا دی او دیوال څوک دی؟ یو یونس قاعدون خو دی وکنه دوړه نه پیږي. د زید جدارون وس حمل ټیک نه دی. الکانو د الفن الثاني علم البيان کوم دغه مسله ده چې دا حمل د علم بیان په فن ثاني باندې صحیح نه دی. ولی فن ثاني خو مسائل لسدي، فن څه ته وایي؟ مسائل ته. او علم البيان خو علم دی نو مسائل خو معلوم او علم نو دا خو حمل د علم په معلوم راغی او حمل د علم په معلوم باندې خو دا څه شی دی؟ جدا شی دی. علم جدا شی دی او معلوم
جدا شي دی. نو دا خو حمل د مغایر په مغایر شه کنه ښا دا حمل ټیک نشه پیږي په سوال ته به داسې په لنډو جواب کې ښا چې اوږدېږي دنه نه او هغه دا چې دغه ځای کې دا الفن الثانی د دې نه مراد وروسته راشه علم البیان کې دا علم راغلی دی. ما ته تابل رزویلیو په تقسیم د علم کې دنیا اقسام می ویلیو چې علم لغوي او علم عرفي او علم شرعي او علم مدونه کدي خیالي ما یاد او راځي دا راغلی علم مدونه چې په علومو کې علم ذکر شي نو ما وی چې هلته کې څو احتمالاتي 15 احتمالاتي مسائل بعض مسائل دویم ټول مسائل دریم تصدیق به بعض المسائل سلورم تصدیق به جمیع المسائل او پنځم ملکه. اوس مولوی صاحب دلته کې دا علم نه مراد څه شی دی؟ نو دلته کې د علم نه مراد هغه اوله معنی او کده علم مدونه مسائل نو الفن الثانی هم مسائل شو او رستم دا علم په معنی د مسائل سره شو نو حمل د مسائل په مسائل راغی دا حمل د معلوم په معلوم باندې شو نو لہذا حمل ټیک شو ته په پوه شئ